بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سلامونه مې واخلئ. ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم. دا وخت موجود یم په بونیر تحصیل چغرزي خپلو پټو ته راغلم د لرګو دپاره. د څه دپاره؟ د لرګو دپاره راغلی یم. په دې اوږه مې دا سازر او دا لور پروت دی، دا اره ده. نو دا به چې دی نو په لرګو کولو کې زموږ سره مدد کوي. په دې اره باندې به ونه چې ده هغه کټ کوو، وړه وړه کوو به، بیا به په دې تبر، موږ ورته تبر وایو، تبرګیو ته هم وایي چې دې نه لږ وړی ته تبرګی وي، دې ته تبر دی که نه. نو په دې تبر باندې بیا وچو، بیا ښه ښکلې په پړي باندې وچو، دا سزر اوږې ته کیدو ور واخلو، خپل منزل مقصود چې دی نو هغې ته یې ورسوو. او بیا چې دی نو دا لرګي په څه کې په کار راځي؟ یو خو په لکه انګیټۍ ته هم بلولی شي، په یخنۍ کې یخني شو، انګیټۍ کې بس کې دا اور بل که ښکلی سور کې فریز وته. او بله خبره دا ده چې کله هم یخنیانې شي دلته کې، نو دا خلک چې دی نو ځان د یخنۍ دپاره لرګي ووهي په خپلو پټو کې، په دې غرونو کې. زموږ دا غریزه علاقه ده، زموږ ډېر زیات خلک چې دی نو هغه لرګي اوس هم استعمالوي. او ځکه چې سلنډر یې ګرانې دي او ګیس دلته راغلی نه دی، ګیس شته نه. بونیر خو زموږ د خیره سره د ګیس نه محرومه دی او دلته کې ډېر زیات لرګي استعمالیږي او خاص کر په هر کور کې. او د دې په دې باندې موږ بیا اخلي پخلي هم په دې لرګو باندې دي، او اوبه ګرمول شو په یخنۍ کې، یا اور بلول شو هغې د ګرمولو لپاره هم دا لرګي استعمالیږي. نو موږ داسې وکړو چې په دې اره باندې ونه ووهو. تاسو په دې فوټیج کې کتی شئ. بیا یې په دې باندې اره کړو او بیا چې دی نو په دې تبر باندې وچو، ښه ښکلې برابر یې کړو، جوګه یې کړو د سوانې دپاره. او بیا چې دی نو ور واخلو او ویسو خپل کم ټکانه چې د هغې ته. نو دا څه غرمو ته وچي او لږ لږ بیا راخلي، هغه په استعمال کې راولي. د ښارونو خلکو خو مزید یا خو بس چولې نه یو ټق وباسي او اور بل کي که نه، د دې قیسو نه خو نه دی خبر. خو زموږ بونیر شنګله چې دا نو د دې زیات تر استعمال چې دی د لرګو دی. نو لرګي چې دي نو دا یو اهم جز دی زموږ په زندګۍ کې ملګرو. چې لرګي نه وي نو بیا به اخلی پخلی په څه کوي. او نن سبا ایل پی جي سلنډر موږ استعمالو، نو هغه هم ډېر زیات ګران دی. نو په هغې خو ټول کار سړی نه شي کولی. د لرګو ضرورت چې دی نو دلته خامخا راځي. نو یو خبره دا ده چې لرګي چې سړی کوي نو ورزش پکې هم کېږي او سړي پکې د ټول وجود اکسرسایز هم وشي او سړي ضرورت هم پوره شي. لرګي چې دي نو دا الله پاک زموږ دپاره د پیدې لپاره پیدا کړلی چې د دې نه موږ پیدا واخلو، خو داسې پیدا دې واخلو د خرڅ نه، صرف د خپل ضروراتو لپاره یې وهو او خپل ضرورت پې پوره کوو. نو یقینا دا ویډیو که ستاسو خوښه شوې وي مخکې شیر کړئ. او زموږ د کور کلي دا کم کلچر چې دی که دا ستاسو خوښ شوی مخکې شیر کړئ. د الله په امان.